ډیر خلک د دغه وسوسونه او د خیالاتو نه پریشان دي او په مانځه کې هم وسوسه ورته راځي، خیالات ورته راځي او داسې په نیکو اعمالو کې هم وسوسه او خیالات پیدا کیږي. بیا د دغه حل ته شاید آیا دا وسوسه د شیطان دی طرف نه ده؟ کچیرته یو انسان عمل کوي، آیا دغه وسوسو او د خیالاتو په وجه باندې دغه انسان په عمل کې څه فرق راځي او کنه راځي، په ثواب کې کمی راځي او کنه راځي؟ د سمجھاو کولو لپاره ان شاء الله څو خبرې بیانوم. دغه سي صحابه کرامو د نبی علیه الصلاه والسلام نه دا تاسو کو یا رسول الله مونږ ته بار بار خیالات راځي، بار بار مونږ په زړه کې وسوسه پیدا کیږي، دغه حکم ته شاید دغه علاج ته شاید او دا هم ورته فرمایل او یا رسول الله مونږ دا خیالات راځي په زړونو کې وسوسه پیدا کیږي، نو کله کله مونږ خیالات په خله باندې په ځواب باندې بچاته بیانوو، نو دغه په مقابله کې مونږ دا زیات خوخو چې مونږ د پور کې وسوځو او بالکل دی راشوس کروټه دي شو. مونږ خیالات په ځواب باندې نشو راوړی، مونږ خیالات چاته بیانولای نشو، دومره ګنده خیالات. نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل وای دا خیالات د شیطان دی طرف نه دي او دا بالکل د ایمان علامت ته، په دا باندې تاسو ته د پریشانی هیڅ ضرورت نشته. حضرت عبد الله بن مسعود رضی الله تعالی عنہ فرمای وای جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم نه دا چاته پوسو کو یا رسول الله مونږ پزړه کې کفر، شرک، فسق، فجور د ګناه خیالات راځي، غلط خیالات راځي، د علاج شایده حکم ته شایده. نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل ذاک محض الایمان، دا خیالات دا وسوسه دا خالص د ایمان علامت. نو چې کله هم انسان ته پزړه کې داسې خیالات راځي چې په مانځه کې وي یا په بل عبادت کې وي، شیطانی خیالات وساوس دا پیدا کیږي، نو دا څه دی خوف د ډار والا خبره نه ده، نو بالکل مطمئن ځان ساتي، په خپل عبادت په خپل عمل کې ځان لګیا ساتي. حضرت امداد الله مهاجر مکی نور الله مرقده د دغه خیالاتو او د دغه وسوسو دا یو مثال بیان کړی، د تشریح بیان کړی دا کوم چې پیغمبر علیه الصلاه والسلام بیان کړی دی ذاک محض الایمان، دا خالص د ایمان علامت. دا خالص د ایمان علامت څنګه ده؟ نو حضرت یو مثال سره دا خبره بالکل واضحه کړی ده، نو ان شاء الله د هغه په وجه باندې به دا حدیث هم تاسو ته په ذهن کې راشي چې دا څنګه دا وسوسه د ایمان علامت. نو حضرت دا خبره بیانوي وای وسوسه د شیطان علامت ده، د شیطان عمل ده. نو شیطان د انسان په زړه کې دا وسوسه اچوي، بار بار دا خیالات پیدا کوي، دا وسوسه زکه اچوي چې شیطان سوچ دا وی چې زه دغه انسان د زړه نه ایمان راووسم. لکه څنګه یو مثال درته بیانوم، دوه کورونه دي، دا دوه کورو کې یو کور د امیر سړی ده، یو کور د غریب سړی ده. نو شیطان ډاکو دا کله هم د غریب سړی کور ته نه ورځي، هغه کې دروازه هم نشته، پردې لګېدلې دي او د کور داسې خاص کمایي هم نشته، روزګار هم نشته، بلکې دومره ګټي چې هغه د ورځې گزاره پې کوي، مزدوره کوي. او بل سر ته داسې کور ده چې هغه امیر خلک دي، مالدار خلک دي، جایداد د ورسره په کور کې سره زر سپین زر نقد پیسې دي ورسره. نو چې کله هم دا کور راځي دا به دغه کور ته ورځي چې په یو کور کې مال وي، جایداد وي، هغه کور د امیر سړی وي. د غریب سړی کور ته دا ډاکو کله هم ناراضي. وجه څه ده؟ ځکه چې هغه ډاکو په دې خبر ده چې که زه د غریب سړی کور ته ورغلم ما ته هیڅ شی نه میلاویږي، آسې به زه تش ورسم او تش به راوځم. نو دا ډاکو وایي چې زه د امیر سړی کور ته ورسم چې ما ته مال هم په لاس راشي، جایداد هم په لاس راشي، نقد پیسې هم په لاس راشي، سره زر سپین زر دا ما ته په لاس راشي. نو دا وجه دغه امیر سړی کور ته په دې وجه باندې ورځي چې ماته څه مواد حاصل شي. نو شیطان هم داسې ده، دا د هر انسان زړه ته نه ورځي، هر انسان په زړه کې دا خیالات وسوسه نه پیدا کوي، بلکې شیطان د یو انسان په زړه کې خیالات وسوسه پیدا کوي چې یو انسان په زړه کې ایمان وي. چې کوم انسان په زړه کې ایمان وي، د ایمان نه ډک وي، شیطان د یو انسان زړه ته د ورتګ کوشش کوي چې زه دغه د زړه نه ایمان راووسم. دغه په زړه کې زه مختلف قسمه شبهات، شکوک، وسوسه،
خیالات پیدا کړم چې هغه په دې کې مبتلا شي او د زړه نه زه هغه ایمان راوباسم نو دا مطلب دا چې دغه وسوسه خیالات د ایمان علامت ته وسوسه خیال د یو انسان په زړه کې پیدا کیږي یو انسان په زړه کې ایمان وي د یو انسان په زړه کې تقوا وي عقیده یې صحیح وي او چې چا په زړه کې ایمان نه وي نو داسې زړه ته شیطان کله ورنږدې کیږي هم نه اوجه بنیادی دا ده چې شیطان مقصد دا ده چې زه د مؤمن سړي زړه ته ورشم او د زړه نه ایمان راوباسم دا مطلب د ذاک محض الایمان دا وسوسه دا خیالات دا د ایمان علامت ته هر انسان ته شیطان نه ورځي شیطان یو انسان ته ورځي چې د یو په زړه کې ایمان وي او دومره خبره چې کوم صحابه کرامو دا خبره کړې یا رسول الله مونږ ته دومره عجیبه خیالات راځي چې هغه مونږ چاته بیانولای نشو د یو په مقابله کې مونږ دا زیات خوشو چې مونږ په ور کې وسوځو سکروټه شو یرا شو نبی علیه الصلاه والسلام ورته فرمایل وای دا د تاسو د نن ایمان دا خبره کوي تاسو په ژبه باندې دا تاسو ایمان دا خبره کوي تاسو ایمان دا وای چې ګوره په زړه کې خود شیطان خیالات پیدا کړ خدا خبره په ژبه باندې بل چاته بیانوه نه تا ایمان دومره مضبوط چې هغه خبره بل چاته په ژبه نشي بیانولای مناسب نه ده بد خبره ده غلطه خبره ده نو پیغمبر علیه الصلاه والسلام د خبره مقصد دا ده چې دا وسوسه د ایمان علامت ته چې کله هم انسان ته یو وسوسه راشي غیر اختیاري تور باندې د انسان په یخ کې اختیار نه وي نو په دا باندې د پریشانی خبره نه ده په دا باندې پریشانه کیږي دا څه د پریشانی والا خبره نه ده ځکه چې دا سه غیر اختیاري وساوس باندې الله تعالی د مونږ تاسو مؤاخذه کله هم نه کوي